بسم الله الرحمن الرحیم. د بوستان دا اول بابو درې سبق مونږ ویلي او دا څلورم درس شروع شو. درین ورته کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته بر کنار. د دې نه وړاندې د الله تعالی حمد و ثنا، داغه قدرتونه، داغه د کمالاتو ذکر وشو. ډیر خلک داسې کوشش کوي چې دغه ذات ته رسایي پکار ده، د ده سره تعلق پکار دی، د ټولو کائناتو مالک دی، عزت هر څه د هغه لاس کې دي. نو بعضې خلک د دې کوشش کوي چې یاره د الله تعالی ماهیت او څرنګوالی د هغه د ذات هغې ته رسایي حاصله کړي. خو شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي درین ورته په دې ګرداب کې، ورته په سین کې هغه ځای ته وایي چې اوبه داسې تاویږي او غولی وایي او بیا سړی ور ډوبوي، چې یو ځل سړی راته وکړي که نه بیا ترې ځان نشي ویستی په غټو غټو سیندونو کې. مطلب دا دی چې داسې یو خطرناک ځای چې هغه لار نه لري، یا هر هغه کار چې د هغې نه نجات یا ځان خلاصول دشوار او ناممکن وي، دې ته ورته وایي. ورته ګرداب، ځای د هلاکت، خطرناک. نو شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي چې په دې ګرداب کې، یعنی د الله تعالی د ذات په معرفت کې چې یو سړی کوشش کوي، نو په زرګونو کشتۍ ور داخلې شوې دې سمندر ته، دې ګرداب ته، کې پیدا نشد تخته برکنار، چې پیدا نشوه یو تختم په غاړه، کشتۍ ټولې ډوبې شوې پکې، څوک ته روغ رو نه وته. دلته د کشتۍ نه مراد د انسان وهم و فهم او د عقل دی، چې په دې عقل باندې دی چې دغه د ذات د الله تعالی د ذات د څرنګوالي د هغه حقیقت ته رسایي کوي. نو ډېر هلته خو یې رساوني نه شوه، خو ډېر عقلونه پکې لاړه، تباه و برباد شو، لکه یو ځای ته ونه رسېده، غرق شو پکې، وهم و فهم پکې غرق شو. چې شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم که قم. وی څه شپې، یعنی چې شبها یعنی بسیار شبها، ډېر شپې، نشستم زه کېناستم، در این سیر گم، او په دې د معرفت په بیابان کې، په دې سیل کې زه ورک شوم. یا سیر گم هغه بیابان چې هغې کې مطلب دا د سړی ورکیږي، لاره پکې روکئ. که دهشت گرفت آستینم که قم، د دې نه مراد دا دی چې ډېر شپې ما مراقبه وکړه د الله تعالی. فسادي صاحب خپله تجربه وایي، وایي ما ته هېڅ هم حاصل نه شو بغیر د څه نه، حیرت نه او تعجب نه، یرې نه. وایي دهشت، یرې او خوف زما له ستوني ونیو چې پاسه دا څه کوې، دا داسې آسان کار نه دی. عنقا شکار کس نشود دام باز شین، عنقا څوک ښکار کولی نه شي، دا دام دی در ټول کا. او محیط است علم ملک بر بسیط، قیاس تو بر وی نگردد محیط. محیط دی احاطه کوونکی دی علم د ملک د الله تعالی بر بسیط، په بساط د ځمکه، په فر په ټوله څومره ځمکه چې خوره ده د ده علم هغه احاطه کړې ده. قیاسی تو بر وی نگردد محیط، ستا قیاس په هغه باندې محیط کېدی نشي چې اوس د الله تعالی ته په خپل سوچ او فکر او تصور کې راولې، ته هغه نشي احاطه کولی، بلکې ستا سوچ، عقل، فکر په هغې باندې الله تعالی محیط دی، هغه ته ته رسایي ستا ناممکنه ده. ستا فکر د هغه د انتها د ذات او صفات ته نشي رسېدی. نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به غور صفاتش رسد. هغه ماهیت او حقیقت د ذات د الله تعالی ته ادراک نه رسي، عقل نه رسي،
دا نشي رسیدی. او نه فکر غور صفاتش، غور جوړوالی ته وایي، په جوړوالي او گهرایانو د صفاتو د هغه ته په یو صفت کې چې غور کې دام نه رسیږي. فکر او عقل د هغه د انتهایی د هغه نه دا څه دی، دا قاصر دی. توان در بلاغت به صحبان رسید، نه در کنه بیچون سبحان رسید. دا ممکن ده چې په بلاغت کې، در بلاغت په بلاغت کې به صحبان رسید، صحبان ته ورسی سړی. صحبان وایل، صحبان بن وایل په عربو کې یو مشهور دغه کلام کې فصاحت و بلاغت و جو مثل او ثانی دنیا کې نه و. نو شیخ سعدي صاحب وایي چې دا ممکن ده چې په بلاغت کې صحبان وایل ته د سړي رسایي وشي، دا به وشي. ندر کنه بیچون سبحان رسید. نه هغه حقیقت د ذات ده، هغه ذات چې هغه بې ماننده دی، بې نظیره دی، بې مثله دی، دا هغه سبحان حقیقت ته دا ناممکن دی. په دې کې ډېر عقل مه چلوه، په الله په ذات باندې یقین وکړه او نور وړاندې دې کې ډېر وړاندې مزه د هغه اطاعت وکړه. که خاصان در این ره پر اسرانده ان، بلا احسی استغفر مانده ان. چې دا ته چې کوم مراقبه او سوچونه کې د الله په ذات کې، خاصانو په دې لاره کې اسونه ځغلولي دي. مطلب دا دی درین راه، یعنی درین راه په دې لار کې فرس استوي، رانده ان شړلي دي، ځغلولي دي. یعنی عارفانو بزرگانو پیغمبر علیه السلام په خپله کوشش کړی دی. بلا احسی استغفر مانده. حدیث کې راځي لا احسی ثناء علیک کما اثنیت انت علی نفسک. زینې زه طاقت نه لرم د ثنا ویلو په تا باندې، هغه ثنا او صفت چې څنګه تا په خپله په خپل ځان ویلي دي، خپل د خپل ځان متعلق. لکه هغوی به اقرار عجز کړی، پیغمبرانو او اولیاو، چې دا ناممکن کار دی. ستا انتهایی د صفت و ثنا هغه دغه ته موږ نشو رسېدی، دا ناممکن کار دی. نه هر جای مرکب توان تاختن، که جاها سپر بایدن داختن. یو عامه خبره کې چې ګورې دا یاد ساته، مرکب استوي په هر مقام کې انسان چې دی ازغلولی نشي. یو ډېر پهلوان او باتوري جنګیالي ازغلی خو داسې یو موقع راځي چې دی بس مني کې د توري په ځای به ځان ته ډال ونیسي یا به ډاله مغورځوي، یعنې اقرار عجز به کوي. هره مورچه ته په خپل طاقت نشي پته کولی. زندګۍ کې داسې ځایونه دي چې هلته به ته اقرار عجز کوې، هلته ستا عقل و باتوري او هغه په دغه نه کېږي. چې هغې کې یو خبره همدا ده که نه، چې هر ځای کې سړی اس نشي ضروري، هغه معرفت د ذات د الله تعالی دی. دلته به د توره ډال اکثر ته غورځي، دا مشکل کار دی. وگر سالک محرم راز گشت، بی بندند بروی در باز گشت. که بالفرض یو سالک د راز محرم شي، د سلوک د لارې مسافر، هغه کوشش کوي یا د سلوک طالب، او الله تعالی دته څه ښکاره کړي، د عرفان ته ورسیږي، څه اسرار و انوار دته وښیه. مثلا ببندند بروی درې بازگشت، نو په ده باندې دروازه د بازگشت د واپسې بند کی. یعنی اول خو چاته د معرفت د ذات حاصلیږي نه، بالفرض کم خوش نصیب ته حاصل شي، نو هغه بیا د دنیا د کار پاتې نشي، د هغه ټوله توجه مغه طرف ته شي، هغه بالکل پناه فی الله شي، یا لکه سړی چې ګونګ شي. کسی را در این بزم ساغر دهن، که در روی بیهوشیش در دهن. هغه چا لره په دې مجلس کې، په دې مجلس د معرفت او په محفل د محبت کې پیاله د شراب ورکوي، ساغر جام چې په هغې کې خلک شراب څکي،
وی په دې مجلس د معرفت او محفل د محبتونو چې دي هغه سالک ته خدای پاک دغه شراب د محرمیت پیس کی محرم کوي د یو خبرې کې داروی بیهوشیش در دهن چې اول ولا د بیهوشۍ دارو ورکی مطلب دا دی چې په ده باندې اول د معرفت دروازه کولو شي نو د جذب الهی په وجه داغه دنیاوي احساسات معطل شي د دې لپاره چې هغه د پردې دننه چې کم رازونه دي هغه عوام الناس په مخ کې ظاهر نه کی دلته د ساغر نه مراده جام د معرفت دی کسیرا درین بزم ساغر دهن که داروی بیهوشیش در دهن هغه چاله را په دې مجلس د معرفت او محفل د محبت کې دغه جام د شراب ورکوي چې اول د بیهوشۍ دارو ورکي هوش او حواس ته سلب کی یکی باز را دیده بردوخته یکی دیده ها بازو پر سوخته و یو باز لره سترګې ګنډلې دي سترګې ولا بندي کړي دي د باز نه مراد دلته هغه سالک دی چې نه کامل دی پورا کامل نه دی پورا معرفت هغه ته نه دی حاصله نو هغه سره څه وکړي چې هغه د سترګې ولا بندي کړي او وزرې کولو وي نو چې ړوند وي نو الوتي نه شي یکی دیده ها بازو پر سوخته بل چې دی دا اوس سترګې کولو کړي ولا ارس پیو ویني خو وزرې ولا وسوځي دلته اشاره چې دا عارف کامل ته ده خدا رسیده ته ده یعنی دله دا وزرې ولې وسوځي چې هغه چې کم سړی مطلب خدای ورته خپل تجلیات په ده باندې وغورځي یا څه دته ښکاره کي د هغه وزرې کټ کی چې هغه دی واپس کې لاړ شي د دې حالت نه یو غیر محرم ته دا راز ښکاره نه کي دا راز پاش نه کی نو په دې وجه څه کوي وزرې والا وسوځي کسی ره سوی گنج قارون نبرد وگر برد ره باز بیرون نبرد هیچ چا د قارون خزانې ته چې هغه په ښکته روانه ده د ځمکې تل تر کې ده هغې ته څوک لار نشي پیدا کولی مثلا که یو سړی لار کوشش وکړي او قارون د خزانې ته ورسي ځمکې کې چې کوم ځای ته رسېدلې ده نو دوباره راوتی نشي بس هملته به پاتې همدغسې دا مثال دی څوک خو اول له معرفت د خدای ته رسېدی نشي که بالفرض ورسي بیا نشي راتلی بیا ولې چې من عرف ربه فقد کل لسان چا چې خپل رب وپېژني د ده ژبه ګونګی شي ښه مطلب دا دی د ګنج نه معرفت نه یو مراد د قناعت او د غزلت د ځان لوالي او ګوټ دی چې دا خدای چاته نصیب شي نو بیا تی نشي راوتی بیمردم در این موج دریای خون کزو کس نبرد است کشتی بیرون بیمردم شیخ سعدي وایي زه په خپل ادمام په دې کې دا کوششونه کړي دي په دې مراقبو کې د الله تعالی د معرفت ته په رسېدو کې وایي د دې وینو په سمندر کې زه مړ شوم غرق شوم دومره ګران کار دی هغه سمندر ته ما ځان غورځولی و کزو کس نه برد است کشتی بیرون چې د هغې نه چا کشتی نه ده بهر کړی عقل و هوش یې پکې بهللي دي هغې تمام وردنګلي او په بعضو نسخو کې دا راغلي دي بترس خرد من نزین بحر خون کزو کس نه برد است کشتی بیرون ویریږه یا عقلمنده د دې د وینو د سمندر نه چې چا تله کشتی نه ده ویستې روغه نه ده ویستې عقل و هوش کشتی نه مراد دا دی دا پکې روغ نه دي پاتې شوي چې هغه مقام ته خدای ورسي او معرفت نو هغه عقل و هوش هم پکې بیلي افنا فی الله شي ښه هغه مغلوب الحال شي بیا
اگر طالبی کین زمین توی کنی نخست اسب باز آمدن پی کنی. اوس یو سړی نه صبرېږي. شیخ سعدي رحمت الله علیه مطلب دا دی چې یو سړی وایي چې زه د الله تعالی ذات معرفت هغه ته رسایي کوم، هغه سره زما تعلق جوړ شي، هغه ماله توجه راکړي، برای راست هغه ماته الهامات کوي او زه د هغه منظوري نظر شم، زه خوښ شم او زه مطمئن شم. که غواړې چې دا د معرفت ځمکه دا صحرا توی کې او دا قطع کې نخست اسب باز آمدن پی کنی. دا اول نه به ته اس د واپسی چې دا په کوم مسب ته تلې او دغه ځي ته ځان رسی، دا سفر دې کړی دی، اول به د دې اس د خپې قطع کې دا اس به د ګوټ کې چې په کوم د عقل په اس ته ورغلی، دلته به ډېر عقلونه وړاندې نه چلیږي. تأمل در آیینه دل کنی صفایی به تدریج حاصل کنی. اول به د زړه په شیشه کې ته تأمل او فکر وکړې، مطلب دا دی چې مراقبه به وکړې، سوچ به کوې د الله په دې کائناتو کې، د هغه په قدرتونو کې، د هغه نوم بالې، کوشش به وکړې چې دا زړه صفا کې لا اله الا الله وایه چې دا معبود باطله دا په کلمه کې د هر څه داسې تصور وکړي چې بغیر د خدای نه څوک کارساز شته، نه مشکل کشا شته، هیڅ اختیار والی نشته مګر یو الله دی. ته به د زړه په شیشه کې ډېر فکر او سوچ وکړي، صفایی به تدریج حاصل کني، درجه په درجه به ته صفایی د زړه حاصله، د زړه نه به بغض، حسد، کینې، ډېر محبت د دنیا صفات رذیله به د زړه نه وباسي، او د هغې په ځای به په زړه کې الا الله، یقین، صبر، توکل، کوم صفات چې الله تعالی خوښوي انسان کې هغه به ته حاصل کې، ما سوی الله به نه وباسي، زړه به خالی کې. ولې هغه عبدالرحمن بابا څخه فرمایي چې دا دومره لوی میلمه ته کور ته بیایې، اول غولی پاکیزه کړه له خاشاکه. ته د الله د محبت دعوې کې او الله زړه له راولې، نو دا به صفا کې. دومره غټ میلمه چې سړی بوځي، هم میلمه چې بوځي هم هلکه وایي میلمه راځي نو کور جارو کړي، دروازه لار هر څه ورته برابر کړي. نو چې ته اوس د خامخا وایې چې دغه ذات سره زه عشق کومه، د هغې دغه کومه، وصال ته زه رسایي کومه، اول خو دا ده چې زړه به کې به فکر وکړې، زړه به صفا کې، درجه په درجه رو رو. کله چې دا کار وکړې چې کله زړه صفا شي د غیر الله د مینو نه، غیري مینې دې په ځان باندې انبار کړې، په کعبه کې ننه باسې بوتان ولې. کله چې تا زړه صفا کو د مراقبې نه پس او د ذکر و فکر نه بس، مگر بویی از عشق مستت کند طلبگار عهد الستت کند. کیدای شي چې د عشق بوی تا مست کی، پتا کې یو احساس او شوق پیدا کی او تا د عهد الست طلبگار کی، تا کې دا عهد ژوندي شي. هر انسان چې کله وی خدای پاک دغه پیدا کو آدم علیه السلام، د هغه اولاد د میږو په شکل کې د هغه د ملا نه رابار کړه او هغې ورته وویلې الستو بربکم، هغې زه ستاسو رب نه یم، هغې ویل بلا او ته زموږ رب یې. نو وایي تا هغه عهد چې دی هغه هېر کړی، ګورئ تا دا عهد کړی دی چې یا الله زه به په عهد الست کې له دنیا ته نوې ستا روح دا ویلي چې یا الله زه به ستا د بنده په حیث د یو غلام او خادم په حیث به زه دنیا کې ژوند تېروم، تا نه خو غیر شوی دی، ته خو د خپلې خواهشات نفساني تابع. نو کیدای شي چې کله تا کې عشق تا مس کی نو ته به د عهد الست طلبګار شې، د الله او د هغه د رسول اطاعت به تا ته آسان شي، ستا به مخې ته مستحضر شي، هر څه به دغه شي چې هلکه زما خو زه خو خدای یو مقصد له پیدا کړی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زه خو دا زه په څه شاړو شمباړو سره یم. نو تا ګوره شیخ سعدي صاحب الله تعالی ته د وصال او د رسېدو د رسۍ څومره ښکلې طریقې ښیي. بپا یې طلب، کله چې ته دې مقام ته حاصل شوې، زړه دې پاک کو، د عشق هغه
د الله تعالی په مینه کې مست شو، یو شوق او یو جذبه او ولوله د عهد الس پیدا شوه، احساس در کې پیدا شو چې هلکه ما واده کړې ده، زه به د خدای د بنده په حیثیت چې څه وایي هغه به کوم. کله چې تا په شریعت باندې عمل شروع کو، په سنتو د عمل شروع شو کو، اوس دیجې پورې نور به وړاندې ستا منزل جاری وي، خو به پای طلب رهب دین جابرې، د طلب په خپو به دیجې پورې ته څه کې دا لاره قطع کې دیجې ته چې رسېدې، لکه اول د صفایي باطنو که بیا پتا کې د احکامو جذبه او شوق پیدا شو، نو دیجې پورې به په مقام عشق او مقام تعلق ستا د الله سره صحیح معنو کې عشق او تعلق اوس قایم شو، نو دیجې پورې به ته پیاده لکه یو سړی رواني پیاده به راځي، وزین جابه اوس وړاندې مراحل چې څومره دي د سلوک د لارې تا سفر شروع کړو، دا ډېر اوږد سفر دی، الله تعالی ته د رسایۍ د هغه د تعلق هغه سره د عشق د قایمولو، وزین جابه بال محبت پری، او د دې ځینه به د محبت په وزر والوځي او درجه یقین به حاصل کې، بیا دې ځینه الوته او نور مزل چې دی دا دې پورې ډېر سخت دی، بیا به تا ته آسان وي، بیا به ته د محبت په وزرو چې والوځې نو درجه یقین ته به ورسې. اوس هم لا موږ هغه یقین او هغه دغه نه دی حاصل کړی، که یو سړی د یقین درجه حاصله کړي د جنت دوزخ د آخرت د ده دغه به بدل شي، که یو سړی وي چې هلکه که زه دا کار وکړم سبا ماله دومره سزا راکوي، نو وبې کړي چې یقیني نه کوي هغه کار. اوس زموږ یقین هغسې خو نه دی که نه، موږ صرف باورو خو یقین خو نشته هغه یقین. خجی بدرد یقین پردهای خیال نماند سرا پرده الا جلال، دا یقین د الله تعالی دا چې تا ته خدای درک حاصله دا دې حاصل که وی د خیال پردې به ټولې دا یقین بیا وشلی، بس تصوراتو غلط اوهامو او ته به داسې مقام ته ورسې چې شیطان هم بیا تا په وسه نشي دی، ولې شیطان دا ویلی دي چې زه به دا ټول خلک الا عبادک المخلصین، ستا خالص مخلص بندگان دا به مانه بچ شي، نور رانه یو هم نشي خلاصېدی، ټول به په مختلفو طریقو سره به زه دوکه کوم. نو بیا توهماتو باطل خیالونه به پتا حمله نه کوي، دا به د الله په ذات باندې صحیح یقین راشي او دا ډېره اوچته سرمایه ده. نماند سرا پرده الا جلال، بیا سرا پرده دا کور دی یو غټه پرده، یو وړې پرده، یو سرا ته غټه پرده، وایي دغه غټه پرده سرا پرده دا به ختم شي، په خپله به اوچته شي، صرف د الله تعالی جلال او دغه به تا ته ښکاري ستا په نظر کې. دیگر مرکب عقل را پویه نیست عنانش بگیرد تحیر که است، دیگر مرکب عقل را پویه نیست، کله چې د خیال پردې د یقین په نتیجه کې برطرف شي سری شي، بیا د عقل اصله را رفتار نشته، بیا رفتار نشي کولی. عنانش بگیرد تحیر که است، د هغې واګې به تحیر ونیسي چې ودرېږه نور وړاندې مه ځه، د ده ته وایي چې دلته ورسېږي نو وایي بیخي تجلیات او د الله تعالی انوار چې دي د هغې د باران به په ده شروع شي او دی به حیران پاتې شي، په حیرت کې به پاتې شي، لکه دا د هغه د سلوک او الله تعالی ته د رسایي او د هغه د عشق او د معرفت اسانې طریقې وښودلې چې ته پکې غرق نشي. درین بحر او دا چې دی نو دا وصال دی ته دا دغه وایي دا د تصوف چې څومره شاعران دي اولیاء بزرگان، لکه ګوره عبدالرحمن بابا وایي زه بلبل ستا د وصال یم بوستان څه دی، ستا د وصل په نسبت ګلستان څه دی،
زه ستا د وصال بلبل یم الوزم الوزم په باغونو کې چې تا ته زما رسایي وشي باغ پکې څه شی دی که زما وصل تا سره وشي نو ګلستان او دا به خلک د چکرو مکرو شوقیان دي دا هېڅ شی نه دی بل ځای کې وایي د وصال مرغه د اوښکو دانو راکړ لکه لالو در په غاړه د خوبان یم دې نه معلومیږي چې د رحمان بابا ته یو درجه کې وصال حاصل شوی وی د وصال مارغه ماله څه راکړه د اوښکو دانو ما دومره اوښکې توی کړې چې د وصال مارغه راغی هغې اوچتې کړې مطلب دا دی دومره مې خدای ته جړلي زارۍ سوال منتونه چې آخر زما وصال شوی دا داسې په اسانه ماته نه دی میلو شوی لکه لالو در په غاړه د خوبان یم زه څومره قیمتي لکه ملغلرې او قیمتي دغه چې د خوبانو د معشوقو غاړه کې ځوړند دي لکه زه اهل نظر او اهل عشقو ته زه دومره ګران یم یا زما اشعار چې کوم ګران دي یا زما قدر و قیمت دی د لالو در دا ماته د وصال مرغه میلو شوی دی او تقریبا د نورو دا هم دغه دی حافظ شیرازي وایي د وصال په تلاش کې نصاب حسن در حد کمال است زکاتم ده کې مسکین و فقیرم وی د حسن نصاب یا الله کمال ته رسېدلی دی ستا حسن چې دی په هغې باندې نوره ختمه ده ما ته زکات راکړه زه مسکین و فقیر یم یعنی ما ته خپل وصال او دیدار او دا نصیب کې بل ځای وی حافظ زدید دانه اشکه همه پشان شاید که مرغ وصل کند قصد دام ما ای حافظه د سترګو نه د اوښکو دانې تویوه ځای په ځای اوښکې تویوه کیدای شي چې د وصال مارغه زموږ د دام قصد وکړي او ونښلي نو دا مې دې پورې ویل چې شادي صاحب هم دا خبره کړې ده د دې اهل عشق و اهل الله آخري تمنا و ارمان وصال درد دل دا وي لکه مولانا زکریا رحمت الله علیه یو مناجات لیکلی فضایل اعمال په د اخره کې نو هغه ډېر اوږد دی خو هغه اصل خبره ترې ویمه هغه وایي نی فقیرې چاهته هو د دې اخري منشا دغسې د غټو خلکو د اهل الله اهل عشق وی نه فقیری چاہتا ہوں نه امیری کی طلب نه عبادت نه ورع نه خواهش علم و ادب بس دا هم ډیر کړي دي نو څه غواړې ته درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے اوس سوچ وکې الټا خبرې دي درد دل غواړم درد دل څه ته وایي دي خپل اصطلاحګانې خلک خو درد دل چې شي نو ډېر پریشان وي علاجونه کوي دلته الټا پلټه خبرې دي علامه اقبال صاحب وایي چې زمونږ د جنون په صحراګانو کې چې کله مونږ دغه کې راشو زمونږ الټا قیس را لیلی همې نامند در صحرای من چون تمام افتد سراپا ناز می گردد نیاز قیس را لیلا همې نامند در صحرای من افسوس ګوره پاکان خلک چې یو کار کې اهل الله یو به دوی اعتراض نه کوي مولانا روم صاحب وی کار پاکان را قیاس از خود مگیر د پاکان خلک یو کار کې په ځان مه قیاسوه گرچه باشد در نوشتن شعر شیر اگر چې په لیکلو کې شعر او شعر زمري ته وي او شیر پیو ته وي یا یو شان لیکلی کېږي وی فرق څومره دی آن یکی شیر است که آدم می خورد دا یو هغه پی دی چې انسان یې خوري انسان یې څکي وان یکی شعر است که آدم می درد بل زمری دی لیکلی یو شان تا ته ښکاري د اهل الله او د اولیاء هغه به یو کار کوي ته که د هغه تقلید ظاهر کې خلاف شرع تا ته ښکاري ته مه کوه تا باندې نشته په هغوی اعتراض مه کوه ولې علامه اقبال صاحب وایي چون کله چې د عشق د دیو یو حالت وي چې په موږ راشي نو وایي چون تمام افتد سراپا ناز می گردد نیاز منګه نیاز کې عاجزي کې هغه ناڅاپه په ناز بدل شي خلک ویل که دغه بې ادبي وکړه دا یې څه وویل کیس را لیلی همې نامند در صحرای من اصل موږ لیلا او مجنون وایو دا مشهور ده په ټولو پښتنو کې خو اصل فارسی زبان دی ته لیلی وایي لیلی او مجنون قیس زه ځکه وایم قیس چونکې د فارسی درس دی قیس را لیلی همې نامند در صحرای من
زمونږ د عشق او د لیونتوب چې جنون حالت په موږ راشي نو موږه مجنون ته زمونږ د ساراګانو په عشق کې لیلا وایو لیلا موږ مجنون ته وایو الټه پلټه خبرې لہذا اوس ګوره د مولانا ذکریا صاحب دعا ته څومره اوچت شیخ الحدیث دی تاسو یقین وکړئ د مولانا ذکریا صاحب کتاب چې ګورئ دی یو کتاب لیکلی شریعت و طریقت کا تلازم هغه چې سړی وګوري نو بس پوه شي چې د په ولایت کې شک نشته په دې لیکلو کې مسر دی د په قلم کې هغه تاثیر دی نو بیا څه وایي وی عقل و فکر و هوش اور نیمای دنیا بے شمار کی عطا تو نے مجھے پر اب تو ہے پروردگار بخش و نعمت جو کام آئے صدا کے واسطے یا الله عقل دې راکه هوش فکر دنیا بے شماره نعمتونه یا الله دا ټول دې ماته عطا کړي دي اوس هغه نعمت راکه بس دی هر څه دې راته پوره کړه جو کام آئے صدا کے واسطے چې همیشه دپاره په کار راشي یعنی ماله درد دل راکه مخکې مو وي ماله ستا عشق او محبت نصیب که ستا وصال غواړم دا خاصانو ته ملاویږي درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیان انسان یې چا ویلي دي وایي انسان یې درد دل دپاره پیدا درد دل پیدا که اطاعت دپاره و که روبیان فرشتې مقربې په سوونو صرف ذکر هیڅ کار نه کوي نو عزتمندو دا اوس شیخ سادي صاحب خدا دغه وکړو آخري شعرونو کې څه وایي درین بحر جز ګوره بعضې خلک وایي لکه صوفیان دیو د ځان نه دغه کړی دی او د دیو بعضې طریقې د شرع خلاف دي د ځان نه نوې اختراعات کړي په دین کې اوس تا ته څه وایي دلته کې سوچ وکړه درین بحر جز مرد داعی نرفت گمان شد که دنبال راعی نرفت په دې سمندر د معرفت کې بغیر د مرد داعی نه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه چا صحیح مزل نه دی کړی په دې کې هغه صحیح سلامت تللی دی او منزل مقصود ته رسېدلی دی که ته غواړې ګمان شد که دنبال راعی نرفت هغه سړی ګم شو لارې ورکه که هغه چیلی او ګډه چې شپونکي پسې لا نړه او په خپل سر لاړه نو چېرته په ځنګل کې به ورکه شي او شرمخان به وکړي او که رایي او شپون پسې رواني داسې تمه په دې سمندر د معرفت کې ته د پیغمبر علیه السلام ونیسه هغه پسې لاړ شه د هغه په نقشې قدم لاړ شه د هغه طریقه خپله که که د معرفت ته د الله تعالی دغه ته ځان رسې نو ګوره دغه هم څه کی محمد سے وفاتون علامه اقبال صاحب چې ویلي دي تو هم تیرے ہے هغه هم وایي دا هم د صوفیانو والا دغه دی د هغه مسلک وي که تا وایي خدای پاک وایه که تا محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا وکړه نو زه ستا یم زما به ستاسې مینه پیدا شي ای جهان چیز ہے کیا دا جهان څه شی دی مړه دا خو به درکمه دا به تا ته مسخر و تابع کړم که صحیح معنه کې ته د پیغمبر علیه السلام امتی جوړ شوې او د هغه خوی اخلاق او د هغه په نقش و قدم مکمل لاړې ای جهان چیز دا جهان خو به درکمه لوح و قلم تیرې ہے دا ډېره خطرناکه خبر چې په هغې کې زه لوح و قلم کې تقدیرونه ما لیکلي اب هم درکم بعضې وخت کې به ته څه غواړې زه به همغه کوم په دې اولیاو کې داسې خلک شته نیکانو کې مثالونه صحابه کرامو کې زه تاسو ته یو مثال در کولی شم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اکثر علماو ته پته ده تفاسیر هم لیکلي دي چې ډېرې خبرې داسې وې چې حضرت عمر رضی الله عنه به ویل چېره دا کار داسې وشي وحی به راله د هغه په تایید کې خدای پاک هغه نه خفه کولو هغه دومره غیرتي و او شان جلال په غالب و چې الله تعالی د هغه په مرضا تللی دی د علامه اقبال یو ځای کې اشاره کوي چې داسې مخلوق په دې دنیا کې تیر شوی دی داسې اهل الله عظیم انسانانه چې در رضایش مرزی حق گم شود این سخن کوي باور مردم شود چې دا هغه انسان په رضا کې د خدای رضا روکېږي یا چې څه وایي خدای خپله رضا پرېږدي نه خفه کوي هغه راضي کړي این سخن کوي باور مردم شود خو دا خبره کله خلک باور کوي دا نه باور کوي خو علامه اقبال صاحب وایي دا حقیقت دی
داسې اهل الله او اهل عشق په دې دنیا کې شته چې هغوی خپل خواهشات ټول ختم کړي دي یا د الله په رضا راضي دي. هغوی داسې هغه مقام ته چې رسي د هغوی خواهشات هم ختم شي. هغوی الله چې څه کوي بس همغه زمونږ د هغه په رضا چې په څه راضي دي موږ پرې راضي یو، ځان پکې ختم کړي چې هغه مقام ورکوي نو بیا د سوچ او فکر هم داسې جوړ کړي د دې دنیا نه دغه کټ شي. نو شیخ سعدي وایي چې هغه سړی به ورک شي چې د پیغمبر قضیه د سلوک لار توی کې ای د عشق مدعی د پیغمبر علیه السلام پسې لاړ شه. کسانی که زین راه برگشته‌اند برفتند و بسیار سرگشتند. کم کسان چې د دې لارې نه ګرځېدلي منحرف شوي دي او د بزرګۍ او پیرۍ مریدۍ دعوې کوي او د پیغمبر علیه السلام اسوه حسنه یې پرېښې ده، برفتند و بسیار سرگشتند، لاړې دنیا کې روان دي خو ډېر سرګردان دي، هغې ته اطمینان و سکون نه دی حاصل شوی دی. هغه د دغه جنون په سیراګانو کې سرګردانه ګرځي، هغه حقیقت ته نشي واصل کېدی، د هغې الله تعالی ته رسایي نه کېږي اگر که د عشق دعوې کوي. کسانی که زین راه برگشتند د څه نه کمې لارې نه ګرځېدلي دي؟ از راه اطاعت سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم. ولې چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي لو کان موسی حیا، که موسی علیه السلام ژوندی وي نو هغه ته زما اتباع نه بغیر بل دغه نه گنجایش نه و، هغه به هم زما ته ټول دینونه دا پیغمبر آخر زمان دی نور دغه نه چلیږي. خلاف پیمبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. پیمبر یې دلته لیکلی، پیمبر پیامبر پیام وړونکی، اصل پیام دی را دغه کړی دی، پیغمبر یعنی پیغامبر پیغام وړونکی معنی یوه ده. خلاف د پیغمبر علیه السلام کسی ره گزید چې چا لاره انتخاب کا، که دا اوس گزید وی ره گزید د تلفظ ډېر لوی معنی بدله شوه، گزیدن چیچلو ته وایي او گزیدن غوره کولو منتخب کولو ته وایي. نو دلته به څنګه وی خلاف پیمبر کسی ره گزید، دا یې مختصر کړی، اصل راه دی راه گزید. د پیغمبر علیه السلام د لارې خلاف چې کومه لار چا انتخاب کړه که هرگز به منزل نخواهد رسید، دا خبره دی نوٹ کی، هیڅ کله به هغه منزلي مقصود ته ونه رسي دی چې څه غواړي، که دی د وصال طلبګار وي د الله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقو نه خلاف یو لار منتخب کوي د ځان نه، د دې په رڼا او دې کې به دننه چلیږي او الله ته به رسایي کوي، کنی منزل مقصود ته نشره. مپندار سادی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. ایسا دی ګمان مکوه چې صفا لاره ښکلې لاره د شریعت و طریقت چې بغیر د نقش قدم د مصطفی نه دا ممکن وي چې تی پیدا کړي، دا ګمان هیڅکله ونه کې چې یو سړی د شریعت ښکلې صفا لاره ده او بیا په هغې باندې د پیغمبر علیه السلام په نقشو قدم لاړ شه. مولانا روم چې د تصوف لوی علمبردار دی او ټولې دنیا منلی دی او علامه اقبال غوندې سړی چې متاثره کړی دی، ډېرې فلسفې او علمونه کړي، هغه څه وایي؟ هغه وایي که مثال ته د دې سلوک لار توی کوې دا مخکې چې سادي پې باسې کو د الله معرفت و دې لارو باندې ځې رسایي کې ګامې اول مستقیم شرع شو بعد از آن راهی طریقت را برو. اول په شریعت باندې مستقیم شه بیا د طریقت په لار ځه. تحلیه باید ضرور تا نمایه بحر عرفان را عبور. مولانا رومی رحمت الله علیه چا چې مثنوي لیکلی ده، چا چې اقبال باندې علامه اقبال غوندې سړي باندې سرکونډې اړولي دي او پیر رومي نه بل څه په خوله نه راولي، متاثره دی، هغه پسې د شپې شپې جاړي، کله وله خوب کې راشي چکرې ورکړي، عاشق شوی او مین شوی دی، هغومره عظیم دماغ والا. هغه وی تحلیه باید ضرور، یو تحلیه ده چې ظاهره په شریعت برابر کې ښکلې ګیره پرېږدي، بریت واړه کې لباس وضع قطع، دې ته تحلیه وی، ظاهر حلیه
په شریعت باندې نوکان دې کټ کړي وي په شریعت باندې دا د تخلیه سره ضروري ده. تخلیه دا چې زړه خالی کې بعضې خلک وایي مړه به زړه دې پاکي بس نو دا درته چا وي د طریقت امام وایي مولانا جلال الدین وایي ګورې دا دواړه ضروري دي تا نمای بحر عرفان را عبور که د معرفت په سمندر ور تېرېدل غواړې لامبو وی ګورې که یو دی وکړه نو ډوب دی په یو کار نه کېږي یو سړی وایي نه به زما زړه پاک دی مړه بس اصل چیز په زړه دي او نه په زړه چېرته دي دواړه به کې اول به په شریعت مستقیم کېږي او زړه به هم خالي کې تخلیه دې ته وایي چې دا زړه د ماسوی الله د محبت نه خالي کې په دې کې د اولاد یا د ښځې مینه د الله په مینه باندې غالب ني په دې کې بغض نی حسد نی ریا نی عجب نی تکبر نی نو دې ته څه وایه چې دا دې تیو وي زړه د خالي کې صفا کړه تا به جاروب را نه روب لا را نه رسې در سرای الا الله نو عزتمندو دا حمد د باری تعالی دا دې کې اختتام ته ورسېدو او انشاءالله په راتلونکي درس کې به در نعت سرور کائنات د پیغمبر علیه السلام نعت ذکر کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه